لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مولانا صاحب دا امام بخاری حالات راوان دي تعالی دیکھے ہوئے سبا انشاءاللہ کتاب ملو شو نتاب سبا حالات پہ ہم اپنے کو ادھر سوئے مطا دا امام بخاری دا مؤلف حالات او دا امام بخاری دا کتاب حالات مؤلف او مؤلف دا بنا میں جدا پانی دا دا سوئے انشاءاللہ اس بیان دا سوئے ما نو اس فیدہ ندا چې د کتاب کې شته چې ما ذکر دي نو چې هغه کې درته وایم نو ان شاء الله فائدہ به برابر نو دا مؤلف او دا مؤلف حالات دا سبب ان شاء الله. ما امام بخاری خبر راځي امام بخاری کول مې لري اب هم درته وایم پکې دی نه امام بخاری کول مې لري دا کله مې لري بخارا هغه ته لري او دا امام بخاری خبر راځي داغه خاطر میں ټول لیدل دي نو ان شاء الله ولذي دا تفاصيل برتدبه او دا بخاری ميزات هم درته دا بخاری چې د امام بخاری د نور کتابونو د حدیث په منځ کې څه مقام دی امام بخاری مذهب سره د کتاب څه مقام دی د کتاب ميزات خصوصیات سره د کتاب نوم یې سره نو دا ټول خبره راوړې دي क्योंकि दादी किताब के माध्यम से निकली गई और किताब सब सरफ हाशिता देना तो यह बे सबब हुआ इंशाअल्लाह किताब में लोशे नो में लोशे नो सबब खमखा में लाने की वक्त में लोशे सवे रहता है तो वक्त में लोशे शुरू रहता है इंशाअल्लाह नो दा मबाहिस तला हुआ इंशाअल्लाह न सिर्फ किताब शुरू को जब वक्त आया नशी नो आगे के बाद हम दा मबहस वायु कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कुल किताब शुरू को बिस्मिल्लाह और हमद इला नौ दावा باستا نور ترجمه الباب ستوي نام رحمان كيف كان بدء الوحي الى نور تفاصيل دار رحمان او دا مبحث مبهما کہ امام بخاری دا وحی نہ شروع ترتیب کا کتب ہم ذکر قوم جنوبی کتاب الایمان والے رہو کتاب میں جنوبی حدیث دنیت والے رہو دا مباحث روان دي خدای ته ملک صبر کوي ان شاء الله. نن صرف یو مبحث ترتبه ادا چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عدم بنايه بالحمد بسم الله ناخذ شروع بسم الله دلی کړي د شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه کړي او د حمد نه ولي شروع نه ده
لکه کافیه کې تاسو دا سوال کوي کنه یا علامه ابن حاجب بسم الله شروع کړه او یو الکلمه الرب نور علی معنا مفردین او د حمد فکران نو صلات علی النبی فکران نو تشهود فکران نو ولې ذکر موږ امام بخاری اعتراض کو امام بخاری په ډېر سره ډېر د جلیل الشان شخصیت دی نو امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب شروع کړ بسم الله نه شروع کړ حمد وغیرہ شهادت وغیرہ حدیث پرګشتا درود شریف وغیرہ حدیث پرګشتا دی او زه به تاسو ته یو مبحث ذکر کوم په ترمذی کې دلته نه دا مقصد د مباحث تقسیمو دې لپاره تقسیموه چې په تاسو باندې خبر تمرانی شي او سټل او موجب باندې راشي نو بعضې مباحث دلته ذکر کوم بعضې ترمذی کې دا مبحث دلته د ترمذی کې دی امام ترمذی ابن حمد نه شروع نه بسم الله نه سوال په دم راځي نو دلته به دا وجه ویم تفصیلي هلته به اجمالي وي بیا به دا یو خبره کومه چې دا حدیث د حمد کوم یو دی حدیث د بسم الله کوم یو دی حدیث د صلات حدیث د تشهود ابر درته ویم انشاءالله او بیا به دا ویم چې دا یو حدیث دی چې دا متعدد او بیا به هغې باندې اعتراضونه په حدیث باندې په حدیث باندې یو اعتراض من حیث سند دی ولا دا بدل تفضل ذکر کوم اصول کتاب ته ضرورت نو په حدیث د حمد حدیث د بسم الله حدیث د درود شریف په اول کې درو د درود شریف نو کلام سند کې دا جواب هغه حدیث صحیح دی ضعیف دی دا جواب هغه حدیث کې معنوي عمل نه کیږي معنوي نقصان دی پکې وکم یو شروع د حمد باندې شروع کې په بسم الله پاتې کیږي شروع یو داسې شی دی چې د یو شي نه کېږي د دوه نه خو نه کېږي که شروع دی د ایک نه وکړه ایک دو تین نو ایک اول شو که شروع دی د 11 نه وکړه 11 نه 11 12 نو 11 اول شو نو په کومه یو باندې عمل بسم الله باندې عمل کوم نو حمد رستو شو باغې شروع نه شو درود رستو شو باغې شروع نه شو د حمد مخکې راوړم نو د حمد په حدیث معامل شو او د بسم الله او د درود شریف باغې ته کېږي نو دا اعتراضونه دا ان شاء الله الطريق مهدينا نحتاج ان شاء الله تتبعي فاول ذكر نقاط الكلام على حديثي التسمية على حديثي البسملة والحمد باقي كلام إذا حديث الدم قبيل نمبر 1 دليل راويان ما تجي هذا نمبر 2 ده حديث بحيثيات جاء هذا نمبر 3 ده حديث بميز کے معنوي نقصان سيرة ده حديث کے لئے نودا دے معنی معامل ذکر کرو ده حديث الفاظ جدا جدا لاستعراض سے بنی نودا مبحث پر نظام تدریبی پاور کے مفصل ذکر کرو یو خبر مستاتونا انشاءاللہ نفاتی دی ننا ليه مبحث شو شابسي جي الحديث ده بسم الله باندې عملو او ده حمد او صلات او تشهود باندې عمل كنك اخي ولي ذكر نکړه انا کہہ کہ احادیث دا تصور وکړو نو متعدد جواب دی یو جواب دا چې هغه حدیث په شرط امام بخاری برابر نو یو جواب چا کړی دی زمانه حدیث د حمد بس امام بخاری یو خبر یاد وساته د امام بخاری خپل شرطونه لري د حدیث لپاره چې د په شرط د حدیث برابر شي نو هغه حدیث دی وروړي او چې د په شرط برابر نه اگر که حدیث صحیح دی نه د خپل اوه کې د شرط او دا د ذکر کوم ان شاء الله د امام بخاری شرطونه سدي اما دا باندې یو خبر تاسو نه باید ما خو تاسو ته چې د بخاری او د ترمذی با ان شاء الله دا سړي کې ترجمه وای او چې کوم د کتابونو دي کې موږ بیا جوړ ضرور ته دې لپاره تاسو بل کتاب مخکې درته تاسو ان شاء الله پوره اجرا کوو ان شاء الله نو الحاصل څه مې درته وایي چې د امام بخاری خپل شرطونه دي چې د په شرط برابر دي کتاب کې وروړي او چې د په شرط برابر دي اگر دې په نفسه به حدیث صحیح امام مسلم برابر دي صحیح دا حواله کې په حواله ذکر کړی غیر صحیح دی نه احمد ابن حنبل خپل مسند کې وراولې خپل پټه کېده رسالت ولري دی بدنه دا خپل شرطونه دي چې باقي برابرۍ خبره ده نو الحاصل بعد حضرات وایي دا کې راځم ورو شابه دا حدیث د بسم الله او د حمد او د درود شریف او درود عام دا وروړي اول کې راوړي اول کې درود په هغه شرط امام بخاری باندې برابر دا ډېر کمزوري جواب ډېر کمزوري جواب ولې ګورم کما
سوال داسې کړی دی چې د حمد حدیث یې ولې راغلی كل أمر ديوان لم يبدأ فيه بالحمد وهو أقطع. ده حديث ولا لا؟ تعالى جواب لكم إذا مشاكل إمام البخاري كذا ما اعتراض بالدين إذا حديث الصلاة ولا لا؟ كل خطبة ليس فيها تشهد وهي كاليد الجزمة نو کما دا سوال کړی وي چې دا حمد حدیث ولې را نه وړو دا تشهد ولې را نه وړو دا صلات علی النبی په اول کې دا ولې را نه وړو مطابق ویلو چې دا بشر برابر ما خو دا حدیث د ایراد او دا حدیث د ذکر د کتاب کې اعتراض نه کړی ما خو خبره د عمل کړی دا ما خو چې عمل ولې وړو عمل خو دې په هغه حدیث هم کوي چې دا بشر برابر بلکې ډیر نه اشنا درته وایم عمل دې هغه کوي چې سر په حدیث ثابت نه د داسې اعمال هم کړي دي چې سر په حدیث نه ثابت لکه دې مثال کړ د هر حدیث د مخکې چې په بخاري کې لیکلي دي مسلې کړ چې څوک حدیث لیکي په حدیثو کې دا شته چې حدیث لیکي مسلې د مخکې کوم کوانه د هر حدیث د مخکې دوه رکعاته نماز دا هر حدیث د مخکې استخاره کړي دا په حدیثو کې نو عمل خو د سر نه په حدیثو کې باندې شیان دي که د فکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سمې دا پاس درته ذکر ما كتبت حديثا الا اغتسلت ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته د بخاری یو حدیث بدا سے لري کړی چې ما لیکلی وي دا غي مخکې مې غسل کړی دا غي مخکې مې دوه رکعاته مونږ کړی دي دا غي مخکې مې استخاره کړی دا درست مې دي او رښتیا وایا په یو حدیث کې دا چې حدیث دی کې مخکې باندې غسل وکړي نه دا نشته چې مخکې باندې دوه رکعاته نه وکړي دا نشته چې مخکې باندې استخاره وکړي نو عمل خدا هغه کړی دي چې سره حدیثو کې نشته نو دا خو حدیث به نشته کنه دیکھیں بلا حدیث تا کر کے اندر بشر برابر نہیں تو یہ انسان وہ حدیث کی عمل نہیں راغلی بیک گئے تو کہ وہ حدیث کی راغلی بھی ضعیف حدیث کی راغلی بھی اب سکری سوال جواب کوئی ہے تو دا سوال ستا غلط سے کمان دا سے سوال کھڑے ہوئے امام بخاری دا حمد حدیث والے دلتا ذکر نکا عمل نہ ذکر او دا سوالات حدیث ولی ذکر نکا او دا تشهد حدیث ولی ذکر نکا نو دا به کې دا د بشر برابر زما دا حدیث د ایراد او د کتابت فی الكتاب او دا حدیث د لیکلو سوال نه دی زما سوال نه دی شابه عمل ولی ونکا دا حمد حدیث وروړل نه چې كل امر ذي بال لم يؤذى فيه بالحمد فهو اقطع الحمد لله رب العالمين عمل ولی نو خبره زما په عمل کې ده دې په عمل په حدیثو کې چې ضعیف دي بلکې په هغه کې چې په حدیث کې ثابت دي دا جواب کمزوري کوئی مو په فکر وکړي په بلاد کې ورپسې بلدا چې ته د بشر برابر نه وي حدیث صحیح دی خبره دې کړه ابو عوانه صحیح وایي لږ صبر وکړي په پاستا زه ثابتوم ده بهر کې په ولاش دویم جواب باز علماء کړی دي हम ډېر کمزور دي ودا حدیث منسوخ دی کې به احمد حدیث منسوخ دی کې به د تشهود حدیث منسوخ دی کې به او دا حدیث په اول کې د درود وروړو حدیث وی ضعیف دا منسوخ دی کې حواله وکړو دا لاري نه کمزور سوال ناس تقدر دی ايو دلیل ما چا وی منسوخ نه دی ټول محدثین عاطف جميع من متفق دي چې احادیث منسوخ دي احمد حدیث منسوخ نه دی د تشهود او د درود شریف حدیث منسوخ نه دی دا دویم جواب ودانې جواب نه د دویم راځي دریم څه شي دریم براشي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا د ګرځتو کو دا دریم د ګرځتو کو بل د مخکې کوم دریم دا دی دریم چې دی وای
چما اتباع وکړه اول ما نزل چا اتباع وکړه د اول ما نزل من القرآن قرآن حکیم کې رتبه نازل دی ځکه نازل حمد پکشتا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نبقى تشهد شتا نبقى حمد شتا نبقى صلاة نتأسيه وقرأ اتباعه وقرأ ده أول ما نزل من القرآن ده اتباع نبقى القرآن سيكا ولا شروع شبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ده اتباع نبقى مثلا مكتوب في المصراعي سيكا ليه اتباع ده شاو تأسيه اتباع ده وين ده أول ما نزل باقي سؤال نادي إذا أخذ فتاوي أول ما نزل أخذ الله بسم الله إذا أخذ إقرأ أول ما نزل خذ الله نمنا بالقصة ذلك إقرأ له ثم تبلغ صبر كما إذا أحفظ البخاري كذا إذا إقرأ ولا أول كذا غالبا إن شاء الله غالبا تفهم حديث لي دريم حديث لي يحيى ابن بكير دريم كلامات إن شاء الله حتى بلغ تفسيركم لدى إجمال تتبعون زوين شهود الله دنم نشوذا أو كتبت كذا إقرأ نشوذا إقرأ جملة معترضة لا كذا لك تعتقد لك سبق فهم أو شروطكم البخاري أو طالبان شروط كذا شبشة هذا شبشة نما كتاب نه شروط رجال نه شروط كذا ده بخاري لا هذا شبشة جملة فكي بدل سمت ده جملة معترضة ده شور كوا ما شبشة أي مولا موبايل دبركا لو تبي جلك أستاذ سبق شروط دي نقول أي مولا موبايل بركا لا 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 ده جملة معترضة وا يو طالب فكي ده موبايل كاكاري أنا أقول موبايل لا بيست ولا ورتبي جم موبايل دبركا لو ده ترى شروط جانا شبيه ده اسم ربك خلق جانا شبيه أو ده إقراء سجل لك جملة معترضة أو بعض العلماء ويوبنا تري وجه يكتب دور فرادي وده يقول كده الدواء أصل رسول الله مبارك جبريل عليه السلام باب اقرأ أو غيب فرمان ما أنا بقارئ يا بي اقرأ يا بي ما أنا بقارئ يا بي اقرأ يا بي ما أنا بقارئ نودي اقرأ لأهمية بيداش دور بيداش هذا أهمية توجه لا اقرأ رولو دور شروط بسم ربك دور وجه مش حديث کے براشي ان شاء الله ما سوى اذا اتباع اول ما نزل اغيك حمد تشهد درود نشتا امام بخاري او تعالى نمدي نم الله نم شروع نبي سوال کیږي یا رب د اقرا شروع دي الله نم نه شروع تو جواب دیتا ہوں کہ شروع اقرا نه دي اسم ربك نه دي اقرا جمله معترضه ده حکمت توجنا یا رسول الله مبارک بار بار انکار کی نو اہمیت پیدا شو بلا اہمیت توجہ نے ذکر کو دور شروع اسم ربك نه دي پیارا بات ہے سوال بکے اذا اللہ جل نہ شروع نو جو اسم ربك نه شو بلا جواب درست راځي تا ضرر دي ها ایک خبر کوم ایک بدا مقصد ذکر کوم کہ اسم عین مسمى سره اسم غیر مسمى لري څه شی دی هغه کې په تفصیل کوم لکه صبر براته کې ان شاء الله نو زمانو به جواب سو شابه چې منسوخ دې سمې وي ما ویلا کمزور جواب د حمد او د تسمیه د حمد او د درود او تشهد روایت منسوخ دې سمې وي کمزور دې به سوې اذا احاديث بشر د امام بخاری برابر سمې وي اذا اعتراض کما د ایراد د حدیث کړه دا ودا سوال کړي ما خود عمل کړي عمل خو دې په ضعیف حدیث په حتی چې په حدیث کې بعض امور نشته بیا بل عمل کړي درې جواب به سو شابه دې اذا اول ما نظر اتباع وکړه اغمیاس کې اعتراض وکړه نه جواب ورته ضرورت جواب سره ضرورت جواب دا عمل کړي بلې ذكر حمد حديث مقصد لفظ الحمد لله رب الذي اظهار صفات كماليه وذواتها سمعوا اظهار صفات كماليه وذواتها كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد سمعنا امر بدك الحمد لله فاول كلام لله اقطعي
طبعا كل امر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد چې دا هغه کې بل الله د صفات کمالیه او نشي چې بل د صفات کمالیه او د باری تعالی نشي نو نقصان وي بسم الله الرحمن الرحیم کې صفات کمالیه راځي دا لا حمد شکر حمد اظهار د صفات کمالیه او د باری تعالی الرحمن او الرحیم فدا جواب خود حمد په ذکرې کې خود تشهود په ځای نو دا جواب یا نه اخر او د سوالات علی النبی په ځای نو دي هغه ټیک دی جواب ولې غلط نه دی او جواب جامع معنی نه دی جواب ټیک دی مطلب وي جامع معنی نه دی دا حمد دا عدم ایراد دا حمد بعد جواب وشو خود سوالات او تشهود نه جواب نه حدیث و صحیح جواب و صحیح ہے و جامع مانع ہے اگر سوالات علی النبی والا اعتراض واپس پاتے ہیں اگر تشہود والا اعتراض واپس پاتے ہیں خبر سے شیر ہے بلورا دا ہشتا جواب دے پہ حدیث تا تسمیہ مختص تا کتب استرے او حدیث تا حمد سوالات و تشہود مختص تا دا ہوتا ہوتا ہے خطبه چې وي د درې واړو پکې راوړي بلکې څلور راوړي بسم الله به راوړي حمد به راوړي تشهود به راوړي او صلات علی النبی به راوړي چې خطبه وي او د خط لیکي صرف بسم الله کافي سمې وي حدیث د بسم الله مختص تر خطبه پورې دی سمې وي لګیا دي حدیث د بسم الله مختص تر خطبه پورې دی ولی رسول الله مبارک څومره خطونه لیکلي دي ټول کې بسم الله علیه يرى قلبك خط لكل بسم الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم يرى قلبك خط لكسوي من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم ربي راوي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم جبسه الى عظيم الروم بسم الله الحمد لله ولكن سمر البيغمبر خطوط بسم الله بقي حمد تشهد درود نشته او بالقران كده سليمان عليه السلام خط الله ذكر كده انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوا لي مسلمين حمد سمكي نعم درود شريف دوركي نعم تشهد دوركي نا او کتبه خود سليمان عليه السلام په مخ شریعت دی نو جواب تا کړی دی دا په مخ کې پیغمبرانو یا د مخ شریعت ذکر قرانو کې وذکر په ولکه موږ لام کوي موږ ته پته ولګي چې خط کې صرف بسم الله لیکل شي دلیل به څه شو د حضور پاک خطونه او د سليمان عليه السلام د قران خط چې الله په ذکر نه کړی مال شریعت او د خطبو کې چې څومره پیغمبر تقریرونه کړی مبارک نو بسم الله راوړل حمد یې ویل دي صلات یې ویل دي تشهود یې بلکې اما بعد ویل څه جواب مې وکړ شابه سي چې حدیث د تسمیه مختص ته چا پوری وای کوتو پوری دلایل مو یاد شو کنه او حدیث د حمد صلات او تشهود چا پوری مختص دي کوتو پوری مختص دا خطبه نه دا کتاب دی نو دغه بسم الله راوړو غیرو دا جواب صحیح دی جامع معنی بل جواب مکمل ناسب بل دا چې اکتفا به د بسم الله په حدیث عمل کو کتابتان سمې وي د بسم الله په حدیث عمل کو کتابتان او د حمد او د صلات او د تشهود په حدیث په عمل کړي وي تلفظا د حمد شبسه او د صلات او د تشهود په حدیث په عمل کړي وي تلفظا کته تا څه پته لګي نو حدیث کې ظنوا المؤمنین ظنوا امر ده ظنوا څه دی دا حدیث دی ول مقوله ده ظنوا المؤمنین ظنوا امر اصل کې ظنوا المؤمنین نه هذه واحده ظنوا المؤمنین خیر نظنوا امر ده مقوله ده ظنوا المؤمنین خیرا موږ په مسلمان خدمت کوو دوباره محدث دی چې
چې دې په هغه حدیث په هغه سیدونو عمل کې چې حدیث کې نشته نو په حمد او په تسبیح او په حمد او د صلات تشهود باندې چې نامه ذکر دا امام احمد ابن حنبل دا ابسو چې هغه خط لیکو نو درود شریف به لیکل نه تلفظا به وي او خوای چې د نبی محمد رسول الله علیه وسلم وایي هم لیکون احمد ابن حنبل با تلفظا وی درود شریف په کتاب کې به نه لیکل تلفظا به وی په کتاب کې به نه لیکل دا دا ابو نو بیا به کوی دلته سمې وی چې د حمد حدیث او د تشهد او د صلات په حدیث په عمل کړی وي تلفظا او د بسم الله په کتابت نو او کته به څنګه کړی دی چې په مسلمان مرغوخه کومان توبت بنکو احمد ابن حنبل بدر شریف تلفظا وی د حضور پاک نوم سره کتابت پیدا کړ مولانا صاحب دا بل جواب او یو بل جواب هم تاسو مزیدار مو هغه دا دی یو بل جواب دا کمزور جواب دی مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په خپل تقریر بخاری کې کړی علماء پلین باندې په اعتراض دی اعتراض دا مولانا زکریا صاحب وایي بما په مدینه منوره کې خوب لیکي خوب لیکي په خوب کې دا لګي بخاری ولاو الحمدلله په خوب کې دا لګي ما بخاری ولاو او همدا بحث به شروع کړی چې امام بخاری بسم الله راوړو حمد ایران راوړو او امام بخاری ولاړ دی زه لګي ما خوب وینم خوب کې غیر بخاری او دا وجوهات به ما او امام بخاری رحمت الله علیه ولاړ دی به امام بخاری ما درځم امام بخاری ولې راوړل دا وجه دا چې دا منسوخ دی فلان فلان امام بخاری ما ته چې نه مان ته کوڅو کې امام ولاړ مان ته کوڅو کې ما ولې راوړل حضرت ولې راوړل بدر حقیقت لا کتاب ما په کراسات کې لیکلي کراسات دا چې واړه واړه رسالې دا ولېمان میدان یو رسالې کې لیکل دا ولې میدان یو لیکل په پلاټي کتاب ځان ځای نه لیکل بیا ما ویلا یو ځای کوم ما ویلا چې یو ځای کوم بسم الله باندې لیکم حمد باندې لیکم تشهد باندې لیکم درود باندې لیکم خو موقع مې لا ونه شو دا څه پاتې یا لکه کوئی په خبره ما دا څه کې لیکلي په اجزاو ما بیا وایي چې دا څو چې د کومو کتابي شکلونو کومه نو دې کې به دا ټول راوړو خو د بل شو موقع مې لا ونه شو نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په کې دې خوب لیدلې هغه دا خشتا جواب کرتا وایي دا ما په دا جواب باندې برابر ولې نه ښکاري ځکه دا کتاب چې دې لیکلې دي نو 233 هجری کې دې کتاب نه فارغ شوی 233 په خپل د تاریخ کې شته په واقعا نه چې 233 هجری کې د بخاری د لیکلو نه فارغ شوی دی وفات په 255 هجری کې دی نو د 33 شو د شپږو په 50 میاشتونه فراخ راځي نو د کتاب د لیکلو نه پس 23 کاله جام دی نو 23 کاله کې د مقامله ونشوه چې یو ځای او حمد او صلات او تشهد پکې ولیکي جواب باندې پوښتنه سونا موضوعنا کله د کتاب نه فارغ شوی دی وسوا 33 هجری 333 وفات کله دی وسوا 55 56 و 200 کې وفات دی نو 23 کاله د کتاب د فراغت او د وفات په میاشت کې نو 23 کاله کې د مخنده ملاو شوی دی نو دا خو د خوب یو واقعه ده دا موږ داسې حجت د ظاهر سره منافي ده مقابل لري نو موږ یې حجت نه ګرځو یو بل جواب مولانا کړی دی رحم الله ویده ته دا جواب دی خو کمزور وي د حمد او د صلات او د تشهد احادیث د رسېدلي دغه پیغام او ولا يفتح ذلك في شانه تبارك وتعالى في شانه رضي الله عنه ولي ذكر بعض البيع وخلق تبع الحديث النبي
بسم الله حديث ورته رسېدلی او عمل یې کړی او د حمل او د صلات او د تشهد احادیث دته نه دي رسېدلي نو ځکه یې پیغمبر او دا څه نقصان نه دی بعضې لویو خلکو ته باندې احادیث نه وي رسېدلي زه دا جواب کمزوری دی دا داسې احادیث دي چې مشهور علی الالسنه دي دې ته څنګه دی خبر دا داسې احادیث دي چې مشهور په څه باندې دی لکه په السنه دي نو دا بعیده درجې ته ولې رسېدلي یو بل جواب هم درته وکړم دا چې در حقیقت د خپل مکتوب د پیغمبر مبارک د مکتوب نه مخکې نه دا هغه جواب دی چې په کافیه کې دا ویلې دی په چا سره ثابت دی کړی په کافیه کې یاده فازمن لنفسه شیخ جامع ویلي ازمن یعنی خپل تواضع یې وکړه چې د پیغمبر د مکتوب نه خپل مکتوب نه مخکې کوم حضور پاک کې خط لیکلی دی صرف بسم الله راوړې ده نو زه ولې حمد راوړم نو په دې هلته تا سوال کړی دی چې حزمن لنفسه او تواضع خو په دې کې ده چې ته د قرآن مطابقت وکړې عبادت وکړې په دې کې حزم دی نو حمد صلات تشهد راوړل په عبادت دی نو عبادت سره د سړي تواضع راځي او په ترک د عبادت خو نه راځي نو تا دوه جواب هلته ویلي علماو درته ذکر کړي زه به یو ذکر کوم دا چې دوه خبرې دي یو دا چې دا د عبادت نه کوم یقینا دا خبره ده دویم دا چې زه د خپل شیخ لکه دا به یو مثال یو سړی دلته کې د ماشي تقریر وکړه یو سړی دلته کې تقریر وکړه نو تقریر ډول مستحب هغه په کار جوړي او د مو استاد د مخکې شي نو څو حیثیت دي یو د تقریر نه کوم دا په عبادت د تر تقریر نه کوم دویم سره راکا چې د پدې د عبادت نه تر کومه د عبادت نه تر کومه خو صرف د استاد نه حیا کوم دا مخکې تقریر نه کوم دا څنګه حمد خو عبادت ته صلات او تشهد عبادت ته نو دا نه عبادت نه کومه بلکې درې کې د الله د مکتوب د زما مکتوب فوق نشي نه پوهې په خبره یو خبره د خپل لپاره تاسو ته وایم دا په خبرې په فیسبوکونو مشهور وایي او دا مشهور کوي خلکو ته موایا زه به مثال درکړم د رجال کې یو تاجي صاحب د دې نه سره د مکه په مکه مکرمه کې کار دا هغه د نعمت د بیا ټلیفون د یو دوست په واسطه او دا هغه ټلیفون نه پس بیا چې راغی نو بیا ما راغی مې لکه ما ته پوره ووایه ما په منا کې کار کوم خوب ولید وی خوب مې دا ولید چې جنت دی او په جنت کې ډېره لویه باغچه ده پرې ښایسته مطلب ډېر علامت ده او جنتیان ټول ناست دي او یو سټیج لګېدلی په هغه سټیج انبیا پیغمبران هم ناست دي رب العالمین د خپل شان لایقه سره هم په هغه سټیج باندې تجلي کړی او ډېر متشکل دي چې شیطان په خوب کې لیدلی شي ډېر متشکل خبره بقول دا بخاري د ناستې مجلې په ګناهګار دا قول دی چې دنیا ناس سره خشته منظر دی او سټیج باندې الله د خپل شان لایقه سره د پیغمبران ویکار د الله والو کجرا کی تقریر وایي نو ویتا دا سره په دې چې رب العالمین د نور پیغمبران مبارک مبارک یو دي خلکو ته د څه کی تقریر وکړو وی الله تعالی چې سره باندې نو بیا ویتا تصاور په چې تاسو رب العالمین بیا د دې لپاره تاسو په مخ کې زه خبرې سې کومې زمانه نو ته بس څنګه کومه وی الله دې زما امر دې رسول بیا دې نو ما ته وی چې تاسو دې نو راکې مې تقریر مې سوچو مو په واقعیا مې تقریر مې سوچو وی تقریر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیرت باندې نو بس اصل الحاصل یو سړی د خپل استاد او قبیله ته تقریر وکړ نه نو دا څه شي کړه ترک العبادت ترک المستحب شو یو دا حیثیت دی بل حیثیت یې څه دا حیثیت نه چې عبادت نه کوم ترک د استاد په مخ کې نه کوم چې بیا دې
نو یو دا چې حمد نه راوړم، تشهد نه راوړم، درود نه راوړم، نو دا عبادت دی، دا ترخو. نو بیا خو دا پیدامه خبره نه شوه. یو څه چې جوړه کا د دې یو نسبت دی چې یاره د الله کلام کې بسم الله محمد شته او د رسول الله مبارک په خطوطو کې او د هغه په خط کې څومره دې حمد او صلات او درود شریف نشته، نو د هغې اتباع کومه. دا حیثیت، دا اضافت سره نو یو ښکلي جواب شو، مزېدار جواب شو. نو بهر کې دا وجوهات شو د دې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه هغه مې پکې ملګری کړ، امام ترمذي رحمت الله علیه هم، امام ترمذي امام بخاري دواړو د خپل کتاب شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړله او حدیث د حمد او د صلات او د تشهد اعلان وکړه. یاد به دې شي خبره؟ بس دلته کې دا مبحث کافي دی. او دا خبره چې دا حدیث د بسم الله کوم یو دی، هو حدیث صحیح کوي. دلته به لیکل دی. ما به زیات تر سبق دلته د لیکلو وي ښه. دا ضروري چې لیکل کوم دلته تاسو ته به. نو دلته به لیکم هو حدیث صحیح دی. نو په هغې حدیث کې اعتراضات دي، د هغې جوابونه، د هغې تطبیق معنوي سندات د اضطراب فی المتن اعتراضات دي. او انشاءالله العزیز په ترمذي کې درته ذکر کړم. ما په خیال چې نن به موږ په دې اکتفا وکړو، ولې چې تاسو سره کتاب هم دا نشته او دویم دا دی چې دا ترتیبات برابرول انشاءالله. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم